محترم سامعینو، نن د فهمیدین کورس نا 22 نمبر درس ته په موضوع د لیلۃ القدر فضیلت. محترم سامعینو، د لیلۃ القدر ډیر لوی فضیلت ته او الله جل جلاله په مونږ او تاسو باندې یو ډیر عظیم ډیر غټ احسان دی چې الله جل جلاله مونږ ته داسې یو شپه راکړې ده. محترم سامعینو، په تفسیر عزیزی کې د دې په باره کې راځي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم 13 انبیاء کرامو د هغې چې کوم واقع وي هغې واورېده، د هغې د امت چې د ای کوم عمرونو او کوم عبادات یې کړي وو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لږ غمګین او انتکې شو. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمګین شو، الله جل جلاله دا آیات مبارک نازل کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو مه غمګین کېږئ، د ستاسو امت ته ما یو داسې شپه ورکړې ده چې څومره امت مخکې ردې نه تیر شوي دي او هغې څومره عبادت کړي دي، 1000 میاشتې عبادت یې کړي او هغې د شپې عبادت کړي او د ورځې روژه نیولي، د هغې نه زیات ثواب زه په دې شپه باندې د ستا امت ته ورکوم. محترم سامعینو، د دې وجې نه مفسرین کرام ډیر ښکلی یو حکایت هم د دې لاندې را نقل کړی دی. دوی مبارک فرمایي د حضرت شمعون رحمت الله تعالی علیه په باره کې چې دا د الله جل جلاله یو ډیر غټ ولی تیر شوی دی او الله جل جلاله ورته یو ډیر لوی طاقت هم ورکړی. محترم سامعینو، حضرت شمعون رحمت الله تعالی علیه دوی مبارک چې کوم دی 1000 میاشتې د الله جل جلاله د شپې عبادت کړی او د ورځې بیا روژه نیوه او په دې کې په دغه وخت کې چې کوم دی کفارو سره به دی جنګېدل هم، خو دوی ته الله جل جلاله یو داسې طاقت ورکړی چې کله به د دې د کفارو د مخالف نه په دې باندې یو چالو چلیدو که هغه به هر قسمو دومره طاقت دي ته الله جل جلاله ورکړی چې د اوسپنې زنځیر به دي په خپلو لاسو باندې چې کوم نه دا ماتولو. هم دغه شان محترم سامعینو دا واقع ډېره اوږده ده، خو دوی سره چې کوم نه کفارو ډېر لوی ظلم کړی او د دې هغه د نیو کوشش هغې نشو کولی، څومره حربي هغې استعمال کړی وي. آخر کې چې کوم نه د دې کور والا هغې له د دنیا لالچ ورکو او هغې د دنیا په لالچ کې چې کوم نه ځان سره راګیره کا او د دې د ګیرېدو کوشش یې وکړو. اگر چې یو پیرې کوشش وکړو په هغې کې هم د دې کور والا ناکام شو، په دویم ځل بیا کوشش وکړو په هغې کې بیا ناکام شو، خو چې کله په دریم ځل باندې حضرت شمعون رحمت الله تعالی علیه دیو ته یو خپله خبره دی خپلې بیبي له وکړه چې دا زما کمزوري ده او هغې له خپل ویښته مبارک چې کوم نه دا یاد کو چې ما څوک په څه کې هم نشي ګیرولی، ځکه الله جل جلاله ماله د ولایت یو لوی مقام راکړی دی، الله جل جلاله راله طاقت راکړی دی، خو اگر زما ویښته داسې دي چې په دې کې زه ګیر شم بیا ځان نشم خلاصولی، د دغې نه د دې بیبي پیدا واغشته او دې دغه شان ګیر کو. محترم سامعینو، کله چې دا واقعه صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې پیش کا، دا صحابه کرام دی چې حضرت شمعون رحمت الله علیه باندې ډېر لوی سختۍ تېرې شوي دي، د 1000 میاشتو عبادت به کولو، د شپې عبادت، د ورځې روژه او په دې کې به کفارو سره جنګېدو، جهاد به هم کولو او زمونږ خلکو زمونږ چې کم دي زمونږ عمرونه خو ډېر زیات کم دي، مونږ دومره عبادت نشو کولی د الله جل جلاله، خامخا د دنیا کار کوو، د رزق دپاره هم څه تلاش کوو، عمرونه مو هم کم دي. دی لږ غمګین شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم غمګین شو. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمګین شو، په دغه ټیم کې حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغو، تشریف یې راوړو. حضرت جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې تاسو مه غمګین کېږئ، الله جل جلاله وی چې د ستاسو امت ته ما داسې یو شپه ورکه په دې رمضان المبارک کې چې کله دی په دغه شپه باندې عبادت وکړي نو د حضرت شمعون رحمت الله تعالی علیه د دغه 1000 میاشتو د عبادت نه چې کوم دی سیوا ثواب به د ستا امت ته میلاویږي. مسامینو، د دې وجې نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تی روایت کړی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دوی مبارک فرمائی
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کله چې د رمضان المبارک دا میاشت چالو شي نو دا داسې یو میاشت ده، داسې عظیمه میاشت ده چې کله د رمضان المبارک دا میاشت چالو شي نو دې کې داسې یو شپه ده چې هغه د زرو شپو د عبادت نه چې کوم دی نو زیات هغه فضیلت لري. نو هر انسان له پکار دی چې خصوصا د اخیری عشره چالو ده، چند یو څو ورځې پاتې دي چې په دې شپو کې دا شپه خامخا تلاش کی او په دې کې عبادت وکړي. محترم مسامینو دا داسې شپه ده چې په دې شپه کې حضرت جبریل علیه السلام راکوزیږي ځمکې له او سره د خپلو فرشتو ورسره فرشتي همي، ځکه په دې باندې د نبی علیه السلام یو ډیر لوی اوږد حدیث مبارک ته روایت کړي حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تے دوی مبارک فرمائی چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې کله شب قدر راشي د شب قدر په دغه شپه باندې الله جل جلاله جبریل علیہ السلام زمکه له چې کوم دی د حکم ورکي او زمکه له راشي او دی سره یو شین رنگ کې چې کوم دی جنډي هغه جنډه دی په کعبه شریف باندې ولګي او فرشتو له چې کوم دی حکم ورکي چې تاسو کوشي چې کم بندگان د الله جل جلاله کم بندگان دي دی په دې شپه باندې قیام کوي او ولاړ د الله جل جلاله عبادت کوي، په عبادت کې مصروف وي، ودا خلکو سره مصافحه وکي او چې کله دی دعاګانې غواړي په هغه باندې امین وایي. خو محترم مسامینو په دې کې یو خبر یاد ساتي چې جبرئیل علیه السلام سلور قسمه خلق داسي یاد کړی دي چې په دغه شپه باندې دی د الله جل جلاله د رحمت نه ډیر زیات لري، دی سر نه فرشتي مصافحه کوي او نه ردی په دعاګانو باندې امین وي. محترم مسامینو په هغه کې لومبي کس چې کم نه دا د شراب عادي چې کم انسان شراب سکي. دویم نمبر هغه انسان نه چې کم انسان د مور او پلار نافرمانی د مور او پلار نافرمانی کوي د والدینو. دریم نمبر هغه انسان نه چې هغه خپل رشتې ختمي، چې خپل رشتہ دارو سره تعلق نه ساتي او دل زړه کې بغض او کینه ساتي. او دریم هغه انسان نه کم انسان چې په زړه کې بغض او کینه ساتي د یو ورور مؤمن مسلمان لپاره او هغه سره د جګړې ته چې کوم نه تیاری. محترم مسامینو هم دغه شان د دې جګړې د وجنه محترم مسامینو نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته روایت کړي حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دی دوی مبارک فرمایي چې نبی علیہ السلام تشریف راوړو او مونږ ته د لیلۃ القدر په باره کې چې کوم نه مونږ له دا شپه خوله چې دا کم شپه کله نبی علیہ السلام راووتو او مونږ له دا خبره کوله په دغه ټیم کې یو دوه کسانو چې په جګړه باندې چې کله نبی علیہ السلام دی په جګړه باندې ولیدو نبی علیہ السلام وی چې په دې کې برستا سو خیری او تاسو دا شپه چې کوم دی په هیره عشره کې د اخیری چې کم طاق رضی دا تاسو په دې باندې چې کم نه تاسو دا شپه ځان له وګوره. محترم مسامینو تاسو سوچو کې چې د جګړې د وجنه کچري مثال پدې کې بم د الله جل جلاله د مؤمن مسلمان لپاره یو راضي او یو خیر وي، خو په دغه ټیم کې د جګړې د وجنه سمره د مونږ چې کم دی د لیلۃ القدر د شپه چې کم دی د نبی صلی الله علیه وسلم خولې و، خو صرف د جګړې د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم اخیری صرف اشاره وکا کینه دغه رس چې کم دی دا مونږ ته ملو شوی و. نن سبا تاسو سوچو کې محترم مسامینو هر یو انسان د خپل ورور مؤمن مسلمان ویني توی دوله چې کم نه دا تیار دی په نس خبره باندې جګړه کوي، کاغه خپل رونو سری که خپل مور او پلار سری که خپل رشتہ دارو سری که خپل گاونډیانو سری په نس خبره باندې جګړه کوي، په اره خبره باندې رد جګړي، کله په ځمکه باندې جګړه، کله په کنزلو باندې جګړه، کله په یو شیز باندې جګړه، کله په بل باندې، کله په ماشومانو. محترم مسامینو مونږ تاسو ته پکار دي چې د الله جل جلاله د رضا د پاره خپل زړونه چې کم دی دا یو ورور مؤمن مسلمان ته دا صفاکو او د جنگ جګړو نه ځانو ساتو، ځکه د جګړو د وجې چې کم انسان د الله جل جلاله د رحمت نه ډیر زیات لري پاتې کیږي. د دې وجې نه محترم مسامینو مونږ تاسو ته پکار دي چې خپل زړونه صفاکو او یو ورور مؤمن مسلمان سره پزړه کې سبوغ او کینه نه ساتو. الله جل جلاله دې مونږ ته په دې یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.